بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو. آصف نثار غیاسی سونه حجره کې بیا تاسو خدمت کې حاضر دی. حجره کې بنن خبره کو د افغانستان او د پاکستان یو ډیر اهم ایونت شوه دی. د پاکستان وزیر داخله د داخلي امور وزیر زمونږه محسن نقوی صاحب تللی دی کابل ته او هلته ډیر اهم ملاقات کړی دی سراج حقانی صاحب سره افغان وزیر داخله سره. او د خبره دا ده چې ملاقات په ډیر ښه ماحول کې شوی دی او امید دا لرو چې د هغې به ډیر ښه اثرات وي. دې نه پهله څو ورځې وړاندې زموږ وزیر خارجه هم هلته تللی و. افغانستان ازبکستان او د پاکستان په منځ کې د ریل چې کوم یو پراجیکټ را روان دی په هغې دستخطې شوي دي. یو ډیر ښه لکه یو جسچر دی، یو ډیر ښه عمل روان شوی دی. خدای دې وکړي چې دا عمل دی روان وي، بد اعتمادي دې ختمه شي. د محسن نقوی صاحب د کابل د دورې نه پس کم خبرونه مخې له راغلي دي هغې کې دا ویل کېږي چې افغان حکومت ورسره منلی دي چې مونږ به دا چې کومه کله دم ټي ټي پي والا خلک دي د دې به مونږ موومنټ هم څارو، دا هم ورسره منلی دي بلکې دا ورته ویلي دي چې دې به مونږ د پاکستان د بارډر نه لرې کوو، سم لرې کړي دي غزني او نور علاقو ته به لیږو. او دا هم ورته ویلي دي چې د ټي ټي پي کوم افغان حمایتیان دي د هغې ګرفتاری هم شوي دي. په دې لړ کې به نن مونږ سره چې کوم پینل دی ډېر ښه پینل مونږ جوړ شوی دی. مونږ سره به خبرې کوي عقیل یوسفزی صاحب، مونږ سره په نیغ په نیغه برای راست په خبرې کې سټوډیو کې ناست دی، هغې ته هرکلی وایو. ډېره مننه جي. نن مونږ عقیل صاحب سره هماغه کار کړی چې کوم عقیل صاحب اکثر مونږ سره به کار کولو. اور سره به سابقه آی جي صاحب سید اخلیل شاه صاحب، مشتاق یوسفزی صاحب هم را سره خبرې کوي او مولانا سید العارفین صاحب نه به هم تپوس کوو چې د افغان حکومت نیت دا وخت څه دی. عقیل صاحب د محسن نقوی صاحب دوره تاسو سره زموږ کومې خبرې کېدې، تاسو خبره ډېره ښکلې وه، ډېر اهم ایونټ و، خو هغسې هایلایټ نه شو چې هر څه وجه ده یا د کوم سیلابونه را روان دي چې څه ګورئ چې دا عمل په ټایم وشو که دا لږ لیټ وشو او که دا دې نه پس تاسو دا ګورئ چې افغان حکومت په موقف کې یا د هغې په عمل کې به سنجیدګي راشي. ډېره مننه. زه په خپله باندې حیران په دې یم چې زمونږ پاکستاني مین سټریم میډیا چې ده هغه دا دوره چې د هایلایټ ولې نه کړه. ګورئ ستاسو سیاست، ستاسو معیشت، دغه کوم پراجیکټس وغیره چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا ټول څیزونه چې کوم دي که نه دا زمونږ د سکیورټي سره تړلي دي. کله سکیورټي ټیک نه وي دې کې هېڅ شی چې کوم دی هغه هم پاسبل کېږي نه، او که پاسبل کېږي نه د هغې ډېر غټ قیمت چې دی هغه به ادا کېږي. لکه آصف صاحب 18 غنټو کې په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 کسان چې کوم دي که نه د سکیورټي فورسز هغه شهیدان کړی شوي دي. ټیک شوه. د خیبر څومره تاسو یاد کړئ؟ 25. او دغه رنګه که تاسو ګورئ نو د سکیورټي فورسز د کاروایانې چې کوم دي هغه هم بلا تعطل جاري دي. په دې 2015 کې د دې کال د تاریخ د ټولو نه غټ اپریشن چې هغه 2 ورځې هغه ملکنډ کې شوی دی. د هغې نه مخکې تاسو وکتل چې په شمالي وزیرستان کې په څومره غټ کچ باندې چې دی مختلفې کاروایانې وشوې، او بیا د هغې نه مخکې تاسو دغه ته لاړ شئ باجوړ کې چې کوم واقعات وشو، بیا د خلکو چې دی کوم تشویش و. زموږ مین سټریم میډیا چې ده که نه دې ایشوز ته د خیبر پښتونخوا په فریم ورک کې ګوري، حالانکې د دې ډایرکټ تعلق چې دی د پاکستان د سلامتۍ، د ترقۍ او د مستقبل سره دی. اوس لکه تاسو وګورئ که نه چې په دې میاشت کې 2 غټ ډیلیګیشن چې دي هغه کابل ته تللي دي. یو لاړو اسحاق ډار صاحب، ورسره چې دی نو د ریلوے منسټر حنیف عباسي صاحب، او زموږ ستاسو دوست چې کوم دی چې هغه په دې ټول نظام کې ډېر بنیادي کردار ادا کوي، محمد صادق صاحب. دا غټ ډیلیګیشن و، او هلته کې نو صرف دا چې هغه معاهده وشوه چې هغه تاسو یقین وکئ چې د هغې ګیج چې کوم دی د هغې اهمیت چې دی که نه هغه د سی پیک نه زیات دی. که سی پیک نه زیات نه دی که نه نو کم نه دی، ځکه چې پارپس ټایم چې دی هغه سنټرل ایشیا، یورپ او ساوت ایشیا چې دی دا لینک کوي. دغه د ریلوے چې کوم پراجیکټ او هغه چې دی صرف ریل پټلۍ نه د هغې کې ډېر ډیټیلز پکې پاکستاني میډیا هغه هم هایلایټ نه کړو. بیا په دغه میټینګ کې چې دی نو د هغه د سراج حقانی سره ملاقات وشو، دغه د دې اسحاق ډار صاحب او د نایب وزیر اعظم سره هم وشو. نایب وزیر اعظم چې دی هغه قندهاري ګروپ چې دی د طالبانو هغه د هغې نمایندګي کوي. سراج حقانی چې دی د حقانی نیټورک دغه هم د خلیفه چې ورته خلک وایي. او تاسو بله یو خبر وکړم، مشتاق صاحب هم په دې باندې خبر دی چې د دې دواړو ګروپونو چې یو کلیش راغلی و په ماضي قریب کې
چې د سراج حقاني سمیت بعض نور منسټران چې کوم دي هغه بهر ملکونو ته تللي وو د دې په دې روغه کې هم د پاکستان بنیادي کردار دی ټیک شو چې یا خفګان په کمولو کې بیا په دغه کې هم دغه کاونټر ټیرریزم ول ایشوز چې کوم دي یا د کراس بارډر ټیرریزم چې کوم ایشو چې تاسو په تمهید کې خو دا هغه ډسکس شوی و او بیا سوال دا پیدا کیږي چې یو هفته بعد د پاکستان وزیر داخله ولزي دا اوس نیوز دی هغه چې کوم کمیټمنټ شوی یا کوم ډیټیلز چې کوم د هغه باندې د پراپر پروسیجنګ د پاره چې ده کنه محسن نقوی صاحب ته ده اچھا وګوره یا ساتي چې په دې رات د 13 کالو کې چې څومره وزرای داخله پاتې شوی دي د پاکستان په پارلماني نظام کې دا ټول طاقتور وزیر داخله ده دا انتهایی منډیټبل وزیر داخله ده او ډېر کویک اکشن والا سړی دی اوس د خو به ظاهر ده چې ډوډۍ خوراک نه وتلی او ظاهر ده کنه لکه کافي سکوله به نه وتلی هغه مخکې چې اوس کېنډه جوړ شو کنه ده به څه کول کنه هغه ظاهره ده چې وزارت داخله او وزارت هفته پس بل وفد زی خو دا د هغې فالو اپ وکنه لږ ډېر ډیټیل چې راغلي دي هغه دا دی چې دته خو دام ښودلی دي هغه مخکې مو ویلو چې وروره موږ ګوره په خپل حساب باندې لګیا یو افغان حکومت ورته ویل موږ هغه خلک چې د اختر نه بعد هغې دلته کې د پاکستان خلاف چندې کولې کمپینز یې کړي په مختلفو علاقو کې زما چې کوم معلومات وو صوبو کې چې دی هغې د ټي ټي پي بعضې خلک چې کوم دي یا د نور ګروپونه چې دي هغه نیولي دي زما خپل معلومات دا دی چې د یو نیم سل نه زیات کسان چې کوم دي د هغو سره په جیلونو کې دي یو خو دا ده چې کیدای شي چې ده ورته دا ویلي چې هغه موږ ته راکوي خو ډیټیلز خو نه دي راغلي که نه خو موږ په خپل حساب باندې چې کوم معلومات راغستې دي دویمه خبره چې دا هغه د کراس بارډر ټیرریزم والا ایشو ده او دې والا دواړو دورو ته د چاینا ډېر غټ سپورټ حاصلو چاینا تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره یو پروجیکټ و چې په هغې کې د ټي ټي پي د کمانډران یا د دیو فیمنسټ چې کوم دي یا د نورو ګروپونو دا به د شمال وغیره ته به یې ور دغه کي هغه شی بیا اکټیویټ شوی دی مخکې چې دی په هغې کې څوک دغه د ګارنټرز چاینا سعودي عرب یو ای او قطر نو اوس یو ای او قطر چې کله په داسې یو نظام کې ګارنټرز وي که نه د دې مطلب دا چې هغې ته د امریکې اشرباد مسل دی ځکه دا د هغو دوه نمایندګان ملکونه دي اوس چې دی بل ډیولپمنټ پکې دا شوی دی که ستاسو یاد شي دغه کوم د اسلامي ملکونو چې کوم بلاک دی او آی سی دی په ترکي کې کوم هغه میټینګ کېدو نه په هغې کې هم دا خبره شوې وه ترکي هم په هغې کې اوس شامل شوی دی هغه ریجنل کاونټر ټیرریزم دغه چې کوم دي پالیسي چې کوم دي یا کوم بلاک چې دی ما ته ښکاري چې اسلامي بلاک چې دی هغه هم د تشکیل د مرحلو نه روان دی چې هغې ته به د چاینا او دغه حمایت ومسلي د رشیا یا د سنټرل ایشین سټیټس تاسو وګورئ دغه زموږ معاهده چې ده د ازبکستان سره زموږ دوه درې سټیټس چې کوم دي هغه نور هم په هغې کې دغه کېږي د ترکیې او د اذربایجان رول پکې هم ډېر زیات ور ان شوی دی دا ټول د ریجنل پیس په حواله باندې یا ری انګیجمنټ چې ورته موږ وایو په هغه حواله باندې ډېر غټ ډیولپمنټس دي خو بیا هغه والا خبره ده چې زموږ تجزیه کاران زموږ مین سټریم میډیا ما د پاکستان اظهار زموږ اورېدونکو دا پروډوسر صاحب دی ما وخت یو شی پوسټ کړو که نه په ایکس باندې چې د پاکستان د ټول نه غټ چینل چې دی هغه یو تصویر پوسٹ کړی دی چې بلی ان سیڑھیوں پر نیچے کی جانب جا رہی ہے کہ اوپر کی جانب آ رہی ہے در پاکستان ټول نه غټ نیوز چینل چې دی پریارټیز ته دې حالاتو کې ټیک شوه یا هغه څیزونه چې هغه د خلکو د اخلاقیاتو سره تعلق لري یا د خلکو لکه د شوبیز خبر به موږ وکړو د سپورټس خبر وکړو هغې کې چې کوم ولګر دغه هغه ستا مین سټریم پاکستاني میډیا دغه کوي خو دی د بلوچستان ایشو نه راوچتی دی په پینډۍ کې یو هاوسنګ سوسایټي چې ده په هغې کې څه واقعیات شوي دي حادثات شوي دي په هغې باندې ذکر نه کوي دی د سواته یاره ماشوم وجلی شوی دی په مدرسه کې مدرسه چې دی هغه سیل کړی شوه ډېر افسوسناک او ډېر عجیبه که نه لکه ما خو رښتیا خبره دا ده چې زموږ د لاپروا خلکو چې دی بېګا مله خوب نه راتلو هغه ماشوم چې کوم دی که نه پخوا د زما خو علاقه هم ده زه چالیار د مدرسه چې ده ډېره پخوانۍ ده نو ده د ترجیحات بیا سري بیا ته د هغه لیول دغه هم نه کوي په بلوچستان کې ګوره دا د وزیر اعلی له کولو خبره وه تا ته کم وضاحت ضرورت دا تا چې پیش کولو چې یاره دا چې کوم دي دا رښتیا نه اول خو ته دا دغه که چې ستا په ملک یا ستا په صوبه کې دا کار شوی ولې هغه واقع دغه کمولو زه حیران دی داسې دي که نه عجیبه غوندې صورتحال دی نو په دې کې دا د افغانستان سره موږ معاملات چې کوم دي که نه ما ته ښکاري چې دا روان دي حل کېدو ته او پرون خو یو ګډ نیوز هم دی که نه
پرون خو د افغانستان د دغه طالبانو د دغه مولیانو حکومت چې د بس جوړ کړی دی زبردست د ډایو د لیول بس دی ټیک شو. هلته یو ډېره غټه په کابل کې ډېره غټه ایکسپو شوې ده، نمایش شوی دی چې په پاکستان کې تر اوسه پورې هغه شی هم نه وي. نو زما خپل خیال دا دی چې هلته کې هم هغه ری انګیجمنټ د هغو په منځ کې روان دی چې یاره زموږ دپاره دومره اپرچونیټیز دي، نو دا اپرچونیټیز موږ د بعضې پراکسیس دپاره ولې استعمال کړو. او په دې باندې مشتاق صاحب بیا په دې باندې خبره وکړي او اختر شاه صاحب هم په دې خبره وکړي چې ګورئ انټرنیشنل کمیونټي دا ډیسایډ کړی دا په اګست 2021 کې چې افغانستان کې به 10 کاله د خلکو حکمرانان دي. د هغو بیا خپلې مجبوریانې دي، د هغو خپل مس منیجمنټ، هغو ته فاینانشل کرایسس دي، هغې ته چې کوم دي د انټرنل سکیورټي پرابلمز دي. خو زما چې کوم اطلاعات دي او ستاسو سره زه شیر کوم هغه دا دی چې یو دغه کوم کسان چې ګرفتار کړي دي چې هغه کېدای شي پاکستان ته حواله کړي. دویم دا ده چې د یو جاینټ روډ میپ د جاینټ اپریشنز یا د کاروایانو یا د انټیلیجنس شیرینګ یو روډ میپ چې دی هغه محسن نقوي صاحب کابل ته وړلی او هغې ورسره اتفاق رایې کړې ده. بیا د هغې شکل ته بیا ګورئ چې دا ما تاسو خبره وکړه چې دومره اپریشنز شوي دي یا دومره کاروایانې شوي دي. مطلب دا دی چې هغه کله دم ټي ټي پي اوس جماعت الاحرار معافي غواړم جماعت الاحرار ډېر چې په اورکزو کې چې دی 12 اف سی والا یې دغه کړي دي دا ټارګېټ کړي دي پرون. نو جماعت الاحرار یا لشکر اسلام دا مختلف ګروپونه چې کوم دي یو نوی ګروپ پکې هغه ګل بهادر په قیادت کې چې دی هغه هم دغه شی نو یو خو د دې په منځ کې هم هغه انډرسټینډینګ هغسې نه دی پاتې، دوی خپل خپل بعضې علاقې تقسیم کړي دي. خو دغه د دې دومره راتګ د اورکزو چې کوم ګروپ اټیکس کړي دي دوه نو هغه د 150 نه زیات کسان دغه کېږي چې مسلح کسان و د هغو سره راکټ لانچر هم ډېر جدید هتیار و سره. دا د خبرې ثبوت دی آصف صاحب چې هغو ته ویلي چې وروره که جنګ کوئ نو هلته ځئ پاکستان ستاسو علاقه ده زما ځمکه مې استعمالوئ. نو ظاهره ده چې هغې داسې فارملي اعلان خو نشي کولی ځکه چې دا د یو بل اتحادیان پاتې شوي دي. البته دغه چې کوم د ګارنټرز دي یا دا کوم چې د نوي بلاک کومې خبرې روانې په هغې کې ایران هم شامل دی. دا ډېره ښه خبره ده آصف صاحب چې او په هغې کې هم د پاکستان کردار دی چې د ایران او د سعودي عرب پر فسټ ټایم چې دی که نه د پاکستان په کوششونو باندې یو انډرسټینډینګ جوړ شوی دی. نو کله چې د ایران او دغه تاسو هغه تاسو سپیشلایزیشن دی په هغې باندې موږ اکثر خبره هم کوو دا چې ته کله بیلنس وساتې که نه د پاکستان ډېرې مسلې چې کوم دي هغه موږ ته بیا هغه مسلکي چې کوم دي هغه موږ ته د حل په نظر باندې ښکاري. نو دا پیشرفت روان دی. اوس ګورو دا چې د عقیل صاحب ما به یو سوال تاسو نه بل وي د افغان مهاجرو د واپسۍ یو مهم سټارټ شوی یو متفقه پالیسي جوړه شوه چې کم غیر قانوني دي هغې که نه ځي په زور به وباسو بس یو ټایم دی یو خو زموږ د صوبې چې کوم حکومت دی هغې بیا د متفقه پالیسۍ برخلاف یو پالیسي جوړه که او دا اعلان یې وکړو که کم غیر قانوني مقیم دي زه به ورسره زور زبردستي نه کوم. بیا د ګلب سروې وشو هغې کې دا وویلی شو د خیبر پښتونخوا 85% خلکو دا رای ده چې د صوبایي حکومت پالیسي غلطه ده دا د لاړ شي او د 80% یو کم 80% دا خیال و چې د دې تلو سره به سکیورټي صورتحال ښه شي. دوه سوال دي صوبایي حکومت دا پالیسي دې ته په کم نظر ګورئ او بل د دې تلو سره تاسو څه ګورئ چې سکیورټي صورتحال باندې به څومره مثبت اثر پروزي؟ ګوره چې د افغان مهاجرینو خلاف خو نور ملکونو هم کاروایي نه کوي ټول نه زیات چې د ایران راوستي او زموږ چې کوم اطلاعات دي نو هغې کې خو 3-4 ځلو ته موږ ریلیکسیشن لکه پاکستاني ریاست خبره کوم ریلیکسیشن ورته ورکړي دي. اوس بیا چې دی د منځ کې هغې بیا ریکویسټ کړی او په هغې کې بیا صادق خان چې دی ظاهره د هغه پښتون دی د علاقې په دې ډاینامیکس باندې پوهېږي د خلکو چې دلته کې د کومې ثقافتي رشتې دي کوم خانداني رشتې دي قبایلي رشتې دي د هغه طرف د پښتنو د دې طرف د پښتنو نو هغه خو په خپل ځای باندې صادق خان صاحب په هغې باندې ډېر زیات پوهېږي. بیا محسن نقوي صاحب چې دی هغه چونکې دغه ټول څیزونه چې کوم دی په خپل باندې ډیل کوي نو هغه یو ځل دوه ډېر سخت دغه کړي پرون هغه بل ورځ هم هغه یو میټینګ چې دی چیر کړی دی چې یاره اوورال اجتماعي طور له د افغان مهاجرینو د واپسۍ یا دغه خلاف د ایکشن سلسله چې په ټوله دنیا کې روانه مثال په طور له جرمني د 60s نه افغانانو ته ډېر ریلیکسیشنز ورکوي هغه ختم کړه. په جرمني کې چې کوم افغانان تللی دي هغه ظاهره ده چې پړه لیکه خلک دی هغه د بزنس مایند والا خلک دی هغه د نورو په مقابله کې د پېښور یا کویټه د دې په د سکیورټي صورتحال کې چونکې کله چې د سکیورټي فورسز سره ډیټا نه او غیر قانوني خلکو چې د هغو ډیټا اویلیبل نه بیا بل یو دغه شو د پاکستان بیا الرټ په دې باندې شو چې په ایران کې
2.5 افغان مهاجرین چې کوم دي هغه د اسرائیل لپاره په جاسوسۍ کې دغه کړی شو گرفتار کړی شو هغه چې دي سر انډر ټرایل ډېر سخت سزاګانې چې کوم دي سوته ورکړي دي سزاګانې پکې و د ایران چې کوم ډاینامیکس دي چې هغه د افغانستان سره په بارډر باندې پروت دی او زمونږ کوم دي دا سیم دي نو زمونږ اسټابلیشمنټ ته یا زمونږ تجزیهکارانو ته یا زمونږ پالیسي میکرز ته دغه شی چې دی نو هغه یو نوې بوسټ ورته ورکړو چې یاره دلته کې کوم حل دی چې د ایران سره دا کار وکړو کو زمونږ سره دا کار وکړي هلکه ایران څومره لکه هغې سخت ساتلی دي ډېر منظم ماحول کې ساتلی منظم دی او هغې چې دي لرې کړي هم دي کاروایانې چې دي هغه په دغه کېږي زما خپل خیال دا دی چې هغه ډاینامیکس د هغې چې کوم دي هغه چینج شوي دي البته دغه والا خبره ډېره ښه ده یا په هغې باندې کار په کار دی تاسو د خپلو نورو مېلمنو سره په هغې خبره هم وکړئ چېرې زموږ دا تجارت نه دی دا تجارت او سیاست دی د یو بل نه لرې دا جدا شي او ګډ نیوز څه دی آصف صاحب خبرې ډېرې راغونډې شوي ګډ نیوز دا دی چې 2.5 کاله بعد په د 2015 کې د شپږ میاشتې چې کومې تېرې شوې د افغان وزارتونو رپورټ دا دی چې د پاکستان او د افغانستان تجارت چې دی د 1 ارب ډالر نه زیات شوی دی دا ټول امکانات دي دا ټول چې کوم نور هم زیاتېږي پکې زما خپل خیال دا دی چې یو ری انګیجمنټ روان دی په غری انګیجمنټ کې د افغان حکومت کې هغه معتدل مزاج خلک چې هغې د افغانستان د سیستم چلول غواړي هغې په کوم اکټیویټي خو ګران کار دا په دې دی که نه چې ګوره دغه جهادیان او دا جهادیان دیو همیشه یو بل سپورټ کړي دي د دیو نظریه چې کوم ده یکدم لکه نشي کېدلی هغه یکدم نه کېږي هغو ته نورې مسئلې به کوم دغه انتظامي مسایل چې کله حل شي نو زما خپل خیال دا دی چې یو غټ بریک ترو چې خو بهرحال تاسو دا ګورئ چې د هغې په موقف کې لږ لچک راغلی دی اول خو به هغې د هغې موجودګي منلم نه اوس خو زما خیال د هغې هر څه ډېر شیزونه هغې ومنل څه خو د پبلک دغه دپاره به یې هم که نه چې نشته خو که ستاسو خیال یو څو میاشتې وشوې ذبیح الله مجاهد چې به کم یو دغه کوو د ریاکشن به خو یا داسې الزام به راتلو یا څه بل څه خبره به راتله د هغې نه فاصله جوړېده د هغې نه قلار شوي دي کتونکو اورېدونکو اکید صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه یو خو د دې موقف کې فرق راغلی دی بل د پاکستان رابطې تیزې شوي دي بل ورسره بیا د چین چې کوم سالیسي ده یا د چین چې کوم ضمانت دی هغه پکې شامل دی نو که دا ټول شیزونه یو ځای شي او دا ټول شیزونه سټریم لاین شي نو ټول نه غټه خبره دغلته بیا دا د تجارت او چې څنګه اکیل صاحب خبره وکړه چې شپږ میاشتو کې تجارت 1 ارب ډالر ته رسېدلی دی نو که دا سیاست او تجارت مونږ بیل کو مونږ به نور مېلمنو سره هم خبرې کوو نو هغه به د دې ماحول باندې به ډېر مثبت اثر پروزي او فرق به دا راځي چې دا 1 ارب ډالر چې دی دا 2 4 او 6 ته رسېدی شي او چې دا دومره 15 ته ورسي نو زموږ دا یقین دی چې د دې به ټولو نه غټ اثر زمونږ په صوبه په خیبر پختونخوا زمونږ په قبایلي اضلاعو باندې به پریوزي ورسره بلوچستان او دا وخت د پاکستان چې کوم وروستو پاتې علاقې دي پراشانهان علاقې دي د سکیورټي د مسله د پکې هغه بلوچستان سره دی علاقې دي او د خیبر پختونخوا سره دی علاقې دي دغلته چې روزګار راشي دلته چې غربت ختم شي دلته چې د تعلیم رڼا خوره شي دلته خلک مصروف شي نوجوان طبقه مصروفه شي نو د دهشتګردۍ ترهګرۍ د فساد چې کوم دا زور دی دا به په خپله ماتېږي روزګار ورکول پکار دي او روزګار دپاره موږ امید لرو چې دا کمې خبرې روانې دي ریل پراجیکټ دی خو د هغې نه سمدستي یعنی فوري چې کم کار کیدی شي هغه د دې سرحد باندې د امن نه پس د تجارت دی موږ د دې نه پهله تاسو ته یو پروګرام کې خبره کړې وه چې پاکستان او د سنټرل ایشیا په منځ کې افغانستان یو برج دی یو پل دی او دا وخت د افغانستان نه زیات د شیزونو ضرورت دی د بعضې آیټم ضرورت دی سنټرل ایشیا ته پاکستان هغلته دوایانې پاکستان هلته ګارمنټس پاکستان هلته لیدر ګارمنټس پاکستان هلته وریجې د پاکستان هلته که زه یو خبره وکړم الو د پاکستان الو هغلته هغې ډېر زیات خوښوي د پاکستان خاص طور باندې د څرمنې مصنوعات چې کومې دي دا هغلته ډېر زیات خوښېږي د مقابلې کې چین شته خو بهرحال د پاکستان د بعضې شیزونو معیار هغه خلکو دپاره د دې نه ډېر ښه دی هلته نه بیا موږ ته راتلی شي ډرای فروټ راتلی شي فروټ راتلی شي ازبکستان کې په خصوصي توګه بیا چې کوم ورته پنبه موږ وایو کپاس هغه هلته لکه د پاکستان ډېر زیات دي او د هغې ضرورت خو هلته کم دی ازبکستان متعلق په دا دغو
چې څه سوویت یونین نو د هغې د کپاس زیات ضروریات به ازبکستان پوره کول. هغه کپاس لپاره هغه دغه کړی. قازقستان کې به غنم ټول نه زیات پیدا کېدم. قازقستان دا وخت د رقبې لحاظ سره په اسلامي نړۍ کې ټول نه غټ ملک دی. د قازقستان رقبه د هندوستان نه هم زیاته ده او آبادی صرف و صرف 2.5 کروڑه ده. نو الته غنم ډیر زیات پیدا کیږي خو استعمال کم دی. بیا به روس ته یوکرین په لاره به بهر تله. دا غنم نه صرف دا چې پاکستان خپل ضرورت په پوره کولی شي بلکې د پاکستان په لاره د دې تجارت هم کېدی شي. د تجارت په دې میدان کې هم پاکستان د قازقستان نه ښه پیسې ګټلی شي خو شرط بیا راځي چې امن او پالیسۍ او د پالیسو تسلسل. دې لړ کې به مونږ خبرې کوو. مشتاق صاحب مونږ سره په لاین باندې دی. هغې نه تپوس کوو. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جی تاسو ښه. مشتاق صاحب اوس اکیل یوسفزی ناستو هغه یو خبره وکړو هغې باندې د افسوس اظهار هم وکړو چې د محسن نقوي صاحب نه پیله دوره وشوه د اسحاق او د ریلوی لاین د ریلوی یو پروجیکټ باندې دستخط یې شو. سر وزیر ریلوی هم زموږ تللی و. هفته لس ورځې پس د محسن نقوي دوره وشوه. لکه دا دومره اهم ایونټس و دواړه لیکن مین سټریم میډیا داسې دا اګنور که داسې په دې باندې غلی پاتې شو. تاسو په خصوصي توګه دا دویمه دوره چې د وزیر داخله شوې ده او دې نه پس چې کم خبرونه را روان دي هلته نه دې ته کم یقین دهانیانې شوي دي دې ته په کم نظر ګورئ جي؟ ډېره مهرباني اسد نثار صاحب. دا بس ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې زموږ دلته کې چې کوم میډیا ټرند دی د پاکستاني میډیا د مین سټریم میډیا نو تاسو ته پته ده چې هغې باندې خو د پښتنو غوړې کمزورې میډیا ده شته دی هم نه. نو دا چې کومه زموږ میډیا ده سو کال مین سټریم میډیا چې موږ وایو برای نام نو هغې افغانستان باندې کې اکثر بس هغې د وایلنس خبرونه ترجیح ورکړې ده ټول عمر او دمه کې یو خلک مړ شو دا نیګیټیو نیوز چې راځي. خو چې کله مونږ دومره کوشش نه دی کړی چې کله دغه میډیا لکه نه سوچو کې چې دا خو دوه غونډې ملکونه دي او زموږ ډېر قدرونه مشترک دي او مونږ د هغې نه پیدا اوچتولی شو هغې زمونږ اوچتولی شي. نو دغه طرف ته بالکل چا نه رجحان شته او نه څوک په دې باندې کار کوي. دا اوس پرله پسې باندې چې کوم پاکستاني وزیران هلته کې دورې وشولې نو په دې کې ډېر اهم څیزونه ډسکس شوي دي. لکه دا اوس تاسو که زه خبر وکړم د بیجینګ میټینګ شو په هغې کې پاکستان افغانستان او چایني شامل نو په هغې کې ډېرې خبرې شوې د پاکستان د افغانستان چې کوم تاوتریخوالی او ګیلې مانې وې بیا چې کوم دی نو مخکې به څومره پرمختګ کوو چاینیز د هغې کمیټمنټ بانډونه اخیستي وو خپله به هغې ډېر زیاته فرض کړي وو خو هغې باندې هم چا کار ونه کړو. او بیا چې دا اوس کومه دوره شوې دا اچانک نه ده شوې دا سیریز اف ایونټس چې هغې باندې دا کېږي. نو د دې دورو ونه پیدا شو چې تاسو پته چې کمیونیکیشن ګیپ خو ډېر خطرناک شی دی د هغې سره مسلې جوړېږي. بلکل خبرې خلک کوي یو بل سره کښېني پاسي نو یو بل اوري د هغې سره مسلې حل کېږي. اوس پاکستان کې خو وایلنس دی مسلې دي او دا اوس هم دي پخوا نه دي او دلته کې تاسو ګورئ په تېر شوي یو کال کې وړې وړې ډلې چې کوم ملیټنټ تنظیمونه دي نو هغه شامل شوي په ټي ټي پي کې یو کال کې. د دې مطلب دا دی چې په پاکستان کې داسې ډېر ګروپونه شته چې هغه د ټي ټي پي برخه نه ده خو پاکستان کې هغې لګیا دي دهشتګردي کوي حملې کوي په سرکاري املاکو باندې په سکیورټي ادارو باندې په پولیس باندې. نو د دې مطلب دا چې دا شیونه شته او دا یو غټ چلنج دی د پاکستاني سکیورټي ادارو لپاره. اوس چې کوم محسن نقوي صاحب لاړو نو تاسو ته پته وي چې پاکستان څو وارې افغانستان سره دا خبره رایز کړي چې یاره کوم پاکستاني طالبان دي دایي مشران دي نو هغې هلته په افغانستان کې ناست دي او دا پاکستان کې چې کومې حملې کېږي نو دا هلته کې منظم کېږي خلک تربیه کېږي بیا راځي. نو دا که تاسو ته یاد شي نو یو کال د مخکې هم په دې باندې خبره شوې وه چې افغانستان لګیا دی د پاکستان د بارډر نه لرې یو داسې ځای کې پکې غزني او پکتیکا شامل وو چې هلته کې کیمپونه روان دي او دا چې کوم پاکستاني وسلوال دي دا به دوی خاندانونه به هلته کې مشته کېږي. خو چونکې افغان حکومت سره وسایل نشته دی پیسې نشته دی نو بیا چاینیز چې دی نو د ما چې معلومات دي هغې کې کمیټمنټ کړی و چې یاره زموږ او پاکستان د افغانستان چې کوم نور دوست ملکونه دي نږدې په دې کې به هغې خپل کومک کوي او دا چې کوم پاکستان کې ډلې جنګېږي خاندانونه دي بچي دي
نو که دوی دا کار پرېږدي پاکستان او دا طالبان مخکې خبرې کوي افغانستان او چاینیز پکې انمال کېږي ګرنټر جوړېږي نو بیا به دوی بجې دا چې پاکستان ته راځي یا دلته کې څه مشکلات وي یا پاکستان باندې بیا هغه تنقید کوي چې هغه ډلې چې پاکستان کې وایلنس کې کړو هغې بیا راغلې نو هغه دی چې دوی ته مشته کوو نو په دې باندې داسې انیشل سټیج کې خبرې شوې وې خو چې داسې ما مخکې وي چې افغان سره وسایل نشته پیسې نشته دا اوس چې کوم دوره باندې د هغې یو کړی وه بل پاکستان کې چې کوم کډوال دي یا نور چې کوم افغان مهاجرین دي یا چې کوم دلته دغه دي تاجران دي یا ایزي راځي یا په ټرکونو په ډیلی بیس باندې راځي نو خلکو ته د ویزو کې مشکلات دي د صحت چې کوم سہولیات پاکستان خلک راځي نو هغې کې مشکلات دي نو دا هم په هغې کې دوی یو سره خبرې وکړلې او په دې اصل کې هلته هم داسې ډلې شته چې هغه نه غواړي چې پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي پاکستان کې داسې څو لیونۍ ډلې شته بالکل چې هغې د خپل ځان خپل مقاصد سره کوي نشته انټرست نه ګوري د قوم او د ملت مقاصد نه ګوري چې دا دواړه نږدې ملکونه دي دا ښه شي نو موږ په اسانه باندې شو دغه د سنټرل ایشیا ته بیا یورپ ته دا پاکستاني مسؤلیت په تاسو په دنیا په یورپ کې په ګوټ ګوټ باندې خواره کې یو خو هغه منډه ده بل افغانستان ته په دې ټایم کې ډېر ضرورت دی د ډاکټرانو د نرسنګ سټاف او د انجینیرانو نو چې د دنیا د نور ځایونو خلک راځي نو پاکستان ته خو ډېر اسانه ده پاکستانیانو ته یو کلچر دی لینګویج دی سبیریه نشته دی بل داسې خلک ته افغانان چې هغې ټول پاکستان کې سبقونه ویلي دي لوي شوي دي هلته اوس لاړ د کار کوي نو هغې د اردو ورځي انګلیزي ورځي او هغې ته مسله ده جی او ما خیال دی دا تاسو ځکه یو کیسه وکړم اختصار صاحب جی ریسنټلی یو مریض راغلی د افغانستان نه نو هغه پنځه شو هغه ته نو هغه ته ډاکټرانو چې ستا کینسر دی هغه بیا دلته کې زموږ په پېښور کې ډېر مشهور ډاکټر دی د مارې ډاکټر ذاکر الله صاحب هغه بیا مریض دغه راغی نو هغه ته چې نه ستا کینسر نشته او ستا به 3 میاشتې علاج کېږي او زه په دې مرض پوه یم نو ته به دلته کې 3 میاشتې ما ته نږدې اوسې ته به زه راځې هغه مریض بیا غیب شو هغه لاړ هندوستان ته نو دا ډاکټر صاحب وایي چې دا مریض بیا ما له کله راغی په سر باندې یو غټ پیټ و د ډرای فروټ و ما یې راوړو ما ته وایي چې ما ورته چې تا خو ډېر غلط کار وکړ ته ما دا مېوه ته ولې راوړله نو مریض یو فارماسیست اخیستی چې نه تا چې ما ته وایي چې ستا دا مرض دی نو زه لاړم هندوستان ته علاج ده هلته کې زما 6 لک روپۍ ما ته هغې وویې ما ته ته په هوټل کې پاتې کېږي 6 میاشتې نو ته 3 میاشتې ورته 6 میاشتې و اچھا او په دې به ستا دونه پیسې راځي او دلته کې تا ما ته وایي دا علاج داسې دی نو دا تا نه ما راوړلو تحفه ګوره ما ته آسان کار دی دغه پېښور دی زه راشم زما علاج کېږي باید ما پیسې نه لګي او هلته ما ته هغې 6 لک روپۍ وغوښتې نو زما د معنا مقصد دا دی چې دلته پاکستان کې هغې ته پیدا نشته او پاکستان کې نه پیسې هم ګټلی شي هغې په اسانۍ باندې راتلی شي زموږ یو خلک دی دا چې تاسو کومه خبره کوئ دا سموده به خبره کې دا میډیکل ټوریزم په کار دا چې دا شی لږ یو میکانیزم ورته جوړ کړي او دا لږ منظم کړي نو دا خو هغې ته هم فایده ده پاکستان ته هم د بله فایده ده که نه جی جی بالکل بل مشتاق صاحب دا راته ووایي چې دا کم بیا نن خبرونه راغلي دي چې هغې ورته دا ویلي چې موږ ډېر خلک د بارډر نه لرې کړي هم دي ډېر نور موږ لرې کوم او ورسره چې کم د هغې افغان سپورټران دي د هغې خلاف موږ کاروایي کړې ده نو تاسو څه ګوري که داسې قسمه شیزونه وشي نو دا ښه خبره نه ده یو خو دا ده چې پاکستان کې دا سوچ کوي چې موږ به بس په طالبانو باندې فشار راولو موږ به ته مشکلات جوړ کړو او هغوی به بیا زموږ دپاره هلته کار وکړي پاکستاني ډلې چې کوم وسلوال دي په یې به لاس واچي او هغوی نه به اسلحه واخلي دا بالکل هسې راول خوب نه کتل دي ممکن نه ده یو خو تاسو ته پته وي چې دا پاکستاني طالبان افغان طالبان ډېر زړه یارانه ده دوی یو ځای پاتې ډېر وخت سبقونه ویلي دي یو بل سره جنګونه کړي دي شا په شا باندې د دې پاکستاني طالبانو هغوی ته ډېر خودکش حملاور ورکړي دي دوی پکې مسمون خلک مړه شوي دي په افغان جنګ کې نو دا ډېره پخوا زړه یارانه ده او دا د نظریې دوی یارانه ده نو دا په اسانۍ باندې بېلېدی نه شي خو افغان حکومت دا غواړي خاص کر دا چې کوم زموږ ایسټرن افغانستان کې ډلې دي بیا پای کې چې کوم دا اوسنۍ د هغې داخله دی او د هغې چې کوم نور ملګري دي سراجدین حقاني صاحب هغې د زړه نه غواړي چې د پاکستان او د افغانستان دا مسلې حل شي دا چې کوم تاوتریخوالی دی غلطفهمۍ دی دا ختم شي او دا ملکونه د یو بل نه پیدا کېږي ځینې خلک تاسو ما وایي چې هلته هم شته دلته هم شته روانې جوړي خو دا کار به داسې نه کېږي چې تاسو پاکستان به ووایي چې یاره بس افغان طالبان به په هغې باندې فشار واچوي د هغې نه به اسلحه والي خلک په ارام باندې کښېني دا چې ممکن نه ده تاسو زه ووایم اوس چې کوم موږ نن 10-15 سال مخکې ریپورټینګ کوو کوم خلک وپېژانده په وزیرستان کې په باجوړ کې په ممندو کې په سوات کې
نو هغه تقریبا زیاتره خلک مړ شوي دي، څو په ډرون حملو کې، څو په جنګونو کې، څو د بیمارو لاسه چې مشران طالبان مشرانو. اوس د هغې بچي دي، د هغې بچي چې کوم دي کمانډران دي، مشران شوي دي، هغې نه موږ پېژني نه پاکستان پېژني. هغې ته خدای ویلی شو چې یاره موږ د پاکستان نه اشغال شو، زموږ خلک وژل شوي دي او موږ د اسلام دپاره جنګ کوو، موږ شریعت دپاره جنګ کوو. دا خبره هغې ته په اسانۍ باندې سمجاول ډېر ګران وي. بای دا خو یو حالت جوړ شو، یو خاص انوایرمنټ جوړ شو، په هغې کې چې نو خلکو سهاره واغسته، د هغې بې کوره شو، د هغې خلاف کاروایي وشوې. اوس په زما مقصد دا دی چې زموږ زیات پښتانه مشران، پولټیشن، قبایلي مشران به لږ د زغم نه کارلي، لږ به تاسو خامخا یو څو قدمه وروسته کېږئ. دا خو اپرېشن یې وشولې، طاقت استعمال هم وشو، پاکستان څخه یو اسلحه پاتې ده، هغه د اټم بم هلته استعمالول نه شي. بل پاکستان ته چې کومه جدید اسلحه وه هغه په دې جنګ کې استعمال شو، خو بیماری حل نه شوله، ختمه نه شوله. هغه د وزیرستان نه جنګ شروع شو، سوات ته راغی، بنیر ته راغی، شانګلې ته راغی. دغه اوس بیا صوبې حالات دومره خراب دي جیم خراب دي. نو دې کې به تاسو ګیون ټیک خامخا کوئ چې ته د طاقت استعمال چې خبرې ترې نو په کار ده چې دوی پکې د خبرو اترو د تاسو خامخا شروع. مشتاق صاحب اوس د غالبا د اطلاع راغی چې صوبایي حکومت په سکیورټي صورتحال باندې بل ورځ اي پی سي راغوښتې ده. یو خو راته دا وي چې د اي پی سي څومره ضرورت او ورسره زما به آخري سوال تاسو نه دا وي د دواړه یو ځای کې چې که د افغانستان سره چې کم تجارت ته او سیاست ته که دا مونږ د یو بل نه بیل کو نو دا به ښه نه وي، فایده به نه وي دی کې. دا تاسو اسد نثار صاحب ډېره زیاته قیمتي خبره وکړه او د بدقسمتۍ نه په دې سایډ باندې بالکل ښه کار نه کوي. تاسو د دنیا نور ملکونه وګورئ نو هغې پالټکس او تجارت بالکل دا کړي بل نه. نو که ما په خل باندې مونږ هم دغه وکړو، مونږ چې معمولي د دواړو ملکونو ترمنځ د ستو تریخوالي پیدا شي، مونږ زر بارډر بند تجارت بند کړو. نو هغې سره یوازې هغې ته نقصان نه دی، زمونږ چې کوم پاکستاني تاجران دي کوم هلته کې سونه ایکسپورټ کوي نو هغې ته نقصان ډېر نقصان دی. بالکل په توپ باندې هغې ټرکونه ولاړې، پای پسې کرایې خېږي، چې کوم سامانونه د خوراک څښاک، سبزیانې، میوې، فروټ اسخا شي. مونږ دا وایو چې موږ هغې له زور ورکړو، هغې له موږ زور ونه کړو، مونږ ځان ته ورکړو، موږ موقع ورکړله او افغانانو ځان له نوې لارې کتلې، بالکل یاره معاهدې وکړې. نو مونږ په ځای ناست یو. ما په خیال باندې زه تاسو ته ووایم، ما تاسو باندې کار کړي په دې افغان طالبانو باندې، خو چې دا خلک څومره تیز دی، دا څومره پوه دی، نو هغه به تاسو اندازه نه شي کولی. لکه چې کله به دوی د امریکایانو سره خبرې کولې نو کله کله به امریکایان بالکل لکه حیران پریشان دي. دا خلک موږ چې په غرونو کې پاتې شوي دي، په مدرسو کې پاتې شوي دي، دوی ته دا ټول خبر چا خودي دي. او بیا به چې دی نو هغې ورته تاسو ټیک وایي او بیا اخر هغه شو چې هغه د معاهده چې کوم وکړو هغه د افغانانو په ټرمز اینډ کنډیشن باندې وشوله. اوس ما په خیال باندې دا دی چې لکه زموږ زیاتره خلک چې دی چې په لاس کې چې پاکستان په وخت اختیار دی، هغې زیاتره د دې خبرو خبر نه وي. دا یې خو ټیم نه راشي خپل د هغې چې کوم نوکرۍ وي یا زموری یې پوره کړي، خو بیکګراونډ باندې یې پوه نه وي، د دې کلچر نه خبر نه وي. نو هغې ته خو ټاسک کولی شوي، بس هغه خپل دغه ډیوټي کې راځي. په دې باندې هغه خلک په کار دی چې خبرې وکړي، په دې باندې کار وکړي چې هغې په دې معاملاتو باندې وګور وي، په دې کلچر پوهېږي، په دې خلکو پوهېږي، د دې په سایکي باندې پوهېږي. زما دا خیال دی چې که هر رنګ حالات جوړېږي خو تجارت بالکل بندېدل نه دي پکار. ډېره مننه مشتاق صاحب د ټایم ورکولو، موږ سره د خبرې کولو. خوشحاله اوسئ جي. تاسو اورېد مشتاق صاحب هم هغه خبره وکړه چې کوم لږ ساعت پهله دلته عقیل صاحب کړې وه چې تجارت او سیاست دا لږ یو بل سره تړل پکار نه دي، دا بیل بیل ساتل پکار دي. او د دې وجه دا ده چې بارډر چې بند شي نو نقصان صرف دغه خلکو نه وي، نقصان د زما د تاجر هم دی، زما د انویسټر هم دی، زما د دکاندار هم دی، زما د مزدور هم دی. نو ښه به دا وي چې تجارت او سیاست مونږ بیل کو او دا د تجارت چې کوم لمن ده دا نور هم لږه خوره کو، لږه فراخه کو. نو که اوس شپږ میاشتو کې په دغه زه به دا وایم چې په ښه حالات نه دي او شپږو میاشتو کې مونږ یو ارب ډالر ته تجارت رسولی شو، نو که حالات ښه شي، اعتماد بحال شي، اعتماد پیدا شي، نو دا خو څنګه موږ وختي خبرو وکړه د دې نه مخکې لاړ شو. دا اوس چې څنګه اطلاع دا ده چې صوبایي حکومت بله ورځ د سکیورټي په صورتحال کل جماعتي کانفرنس راغوښتی دی. زموږ دا خیال دی موږ څو ځل په دې پلیټفارم دا وویل، موږ سیاستدانانو سره هم دا خبره وکړه، اپوزیشن سره هم وکړه چې صوبایي حکومت ته د نه ډېر پهله دا اي پي سي راغوښتل پکار و
د امن په یو نقطې ایجنډې باندې د صوبې ټول جماعتونه متحد دي، متفق دي. کله چې د امن خبره راغلی دا که د هر چا حکومت پاتې دی مرکز که کوم خبر وکړو نو ټولې پارټۍ ورسره ناستې دي او د دغه ناستو په وجه بیا نیشنل اکشن پلان جوړ شوی دی او هغه نیشنل اکشن پلان ریزلټس هم ډېر خراب کړي وو. اگر چې په هغې باندې بیا صحیح عمل درآمد ونه شو په کار و چې اوس پې وشي نو اوس هم د امن و امان په یو نقطې ایجنډې باندې چې مونږ چې کینو نو ښه به یې دغه سوال به مونږ کوو. ډاکټر اختر علي شاه صاحب مونږ جاین کړي دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر لږ ساعت پهله خبر راغلی چې صوبایي حکومت بل ورځ اے پی سی راغوښتې ده سیکیورټي صورتحال باندې. سیکیورټي صورتحال اندازه دا ده چې په 38 غنټو کې 25 اهلکار شهیدان شوي دي او د هغې خلاف هم کاروایانې تیزې دي. څه ګورئ چې د دې اے پی سی څومره ضرورت او دا صوبایي حکومت ته دې نه مخکې نه وه په کار چې دا راغوښتې وې؟ دا ګوره لاندې باندې تسلسل سره او دې کې خصوصا دا هانګو کې چې کومه واقعه وشوه دا یو ډېر لوی جړک دی زه به وایم پوره حکومت د پاره دا دواړو د پاره مرکزی صوبایي حکومت دواړو د پاره جی او هغه لکه اوس خو داغي چې کوم مخالف دی هغه خو هغه ویډیو هم چې د کنه جاری کا او یک ښکار چې په کم انداز کې هغه دا اٹیک کړی دی نو دا یو بالکل هغه بد سر نو استوي شوی دی ډېر خطرناک صورتحال دی او کدا د سي جاری وي نو زه دا ویم چې بیا به دا پیښور هم ته پاتې شي چې کم تیزه سره دا روان دي په بونو کې چې څنګه ډرون اٹیکس کیږي لګیا دي په مختلف ځایونو کې روسو روزو کې څنګه چې دی دا خو هغه وخت په کارو چې کله د مولانا فضل الرحمن صاحب زوی چې دی هغه شل دیش کسان د موټر وې د پاسه بیا دا چې اوس واقعات تل په جوړ کې وشو نو دا لاندې زه به کومه واقع شمارم نو دا یو پوره پیټرن دی دا ما ته خو بالکل اخري لکه چې کوم مونږه هغه 2007 او 6 او 14 پورې هغه پورې بالکل صورتحال نو دا خو بالکل دا خاص کر زه دایم د هانګو والا چې وشو کنه چې کوم ډسټریکټ پولیس افسر سره جی جی او اوس خو حقیقت ډیر مخې ترالو اخو مخې خدا او چې دا یو انکاونټر او دا غي دونه کسان پکې وجد دا شو خو حقیقت آشم دی اوس نه دی. نو سره سوال ماغه دی چې لکه صوبایي حکومت ته پکار نه و چې دا وخت ضایع کو ایپکس کمیټي دا چې دی دا پکار دی چې دی اوس ریګولرلی کوي دا سچويشن د څه دی چې دا کم از کم یو هفتوار پکار دی نه دی سره زو پاسره چې کم دی ریویو کوي او جی خپل اکشن چې دی ایشتي ډیسیژنز فیصله کړي دا غي ریویو کوي چې هغه تم هدا پورې دا غي باندې عمل پدو شو کم زیتور سي دا ټول خبرې دی چې دا اوس خودي هغه اي پی سي مروغته کنه جی اول د اي پی سي ډیر اول زړه مطالبه چې به کم از کم ټول سیاسي پارټي په یو نقطه خو راغونډي کی هغه اي پی سي دی 15 14 میاشتې پس وروغته سګوري چې دی اي پی سي څومره اهمیت دی جی اور اي پی سي اهمیت په خپل ځای لکه ټول سیاسي ګوندونه په یو نقطه باندې راجب شي او پدې بیا د دې کې اکثر مخالفت دا شروع شي چې جی منګه پرشر غواړو او نه غواړو بیا کنفیوژن دی یو واضح یره دا روزانه چې د مرګ جوب لیکيږي لګیا دي افغانان روان دي پتا روانه دا فرض کتا د سکیورټي فورسز کا پولیس ته فوج ته آرمي د فرنٹ فورفرنٹ دا ټول ادارې سم رشيدي په دې حمله شروع شي او بیا به دا علاقہ چاته پاتې کیږي چې چا بلداري به جوړيږي نو په دې فکر پکار موږ ټول په یو کشته کې سوار یو دا چې کله بیا دهشتګردي سیواشي یا بلداري د بل چا جوړ شي د حکومت ریټ کمزور شي نو بیا دې کې چې دا اور بل وی بیا دا د ګور شي دا د چا کور دی او څوک نه دی ټول په کې سوي او سر دام راته وای چې د محسن نقوی صاحب دوره شو او دوره کې دا ویل کیږي چې التنم خو یقین دهانه شوي او دام ویل کیږي چې کمال ته پراته دي خلک هغه به غیر مسلح کیږي هغه به د سرحدي علاقو نه لري وبوزو
او دایم ورته ویلي دي چې یاره مونږ د هغې ډېر افغان حمایتیان هم ګرفتار کړي دي. څه ګورئ هغې نه هفته پهله د اسحاق ډار صاحب دوره شوې وه ریلوې پراجیکټ دپاره، پرله پسې دا 2 دورې شوې او دویم دورې کې ښه پیشرفت شو. څه ګورئ که دغسې دغه د تاوتریخوالی کمیږي او هغه طرف نه سنجیدګي زیاتیږي نو دلته به زموږ په سیکیورټي په صورتحال څومره مثبت اثر پروزي؟ بیا زه به دا وایم چې دا چې په چین کې کوم مذاکرات شوي وو د وخت کې او هغه کې افغانستان، پاکستان، چین دا ټول او یو د دې بیرس کې د اعتماد صورتحال جوړ شو او هغه کې دا لوزونه وشو چې کوم کراس بارډر ټیرریزم د پاکستان خلاف د ځمکه د افغانستان استعمالي هغه واجبه هغه نه پس تک خیال تاسو د افغانستان د طالبانو امیر المؤمنین چې دی مولانا هیبت الله هغه فتوا ورکا او اوس چې دا چې کومه دوره وشو خاص کر دې کې دا لوزونه وشو چې کاونټر ټیرریزم کوارډینیشن کمیټي دا د افغانستان او د پاکستان کې هغه به بحال شي او هغه موږ په پورته کېږي چې کوم د دهشتګرد مخنیوي کوي. نو هغه کې هغه ګوندونه چې کوم د افغانستان په ځمکه پراته وو دلته د پاکستان خلاف کاروایان کولې نو دا غي خلاف باندې موثر کاروایی کوي او هغه کې د علاوه دواړه یو بل سره د انټيليجنس شیر کوي. نو که دواړه واقعي په صحیح مانو کې انټيليجنس شیر وکړو نو دې کې بنیادی کچې چې دا کړه چې خې انټيليجنسي او ته په دفاعي پوزیشن کې نه بلکې په مخ کې د تلو پوزیشن کې نو هغه تاسو چې خې انټيليجنسي نو هغه سره به یو ډېر لوی بدلون راځي. او بیا دې علاوه چې د بارډر طرف ته شه دی چې کوم زمونږ د فنسک لګېدلې دي نو دا بم چې دی دواړه حکومتونه د پټرولینګ بکیږي چې په بل تر روانيږي هغه په اطلاع کوي نو دې سره به یو ډېر لوی مخنیوي کیږي. او زمونږ جی بل بدقسمتي دام دا تیر ورځ کې د افغان بل ورسره لوی خبره دا ده چې تجارت په دې سره سیوا زوم دې خبره تراتلم د افغان د حکومت د بعض ذریعو دا داوا ده چې په 13 شپږ میاشتو کې اگر چې حالات ډیر خپاتې نه دي خو 13 شپږ میاشتو کې د دواړو منځ کې تجارت $1 ارب نه سیوا شوی دی. مقصد دا دی ک زوم دغه سوال دی چې که فرض کړي کوم د سیاست او تجارت بیل کو دا یو بل سره نه تړو نو دا لار بخنه ویږي. دا خو چې ټول له غوړه خبره ده چې تجارت او سیاست یو بل سره دی. یو وخت کې چې دی دا اوس 1 بلین تا دا یو کې تقریبا 15 بلین او چې لږ دا دورم خشي دا چې دی بیا 10 بلین ته ځکه چې افغانستان سره د تعلقات کې امن وی نو البته بیا وسطي ایشیا سره مخکې بیا ته لګېدلې یورپ سره دې ته بګي یوریشیا وو بالکل جی نو ستا ډیر سيزونه چې دا وخت افغان بګر سنټرل ایشیا سره مختلف دا وزیر اعظم تلې دي البته چې د یاداشتونو د خط کړی دي خاص کر د ترانسپورت چې کوم دې کړه بزنس دې سره وره او ټول زموږ خاص کر اقتصاد د خیبر پختونخوا دې سره تړل شوی دی. نو بیا خدا یو خبره ده چې تجارت او سیاست دا یو بل ته ګلول نشي دې د سبا پر کې لیکانه دی وایي ګوره دا یو ټکی استعمالي نو خدا دا چې افغانستان د مسګوره دا دې بل خبره ده چې اوس به چې کوم کونسل جنرال یا 4D افیر د بدی سفارتي تعلقات بس بره لیول ته روان دي د سفیرانو تبادله وکړي نو دا یو هلو جی ها سر یو په دې لکوي کې جی چې اوس عاقل یوسف زئی صاحب ناس تو هغه دا خبرو کا مشتاق صاحب هم دا خبرو کا مشتاق یوسف زئی صاحب دو اهم ترین دورې شوې د افغانستان ته د پاکستان او د دواړو د ریجن د پاره ډېر اهم دورې وي خو لیکن موږ په زموږ چې کوم مین سټریم میډیا دا هغه دغه دورو په اهمیت نه رڼا واچوله نه دی له وخت ورکو نه څه ټایم ورکو. آیا زموږ د مین سټریم میډیا کې د پښتون د پاره پښتونخوا د پاره بلوچستان د پاره هیڅ ټایم نشته دی او دا غیر سنجیده رویه به څومره نقصان دی د فدریشن د پاره جی دا وګوره دا خلکو کې دا احساس دی دلته اکثر ګیله وبداوي
او خاص کر بیا د وکول چې دلته اور بلی دلته د څوک غږ بګ د کوي په مین سټریم میډیا کې د راځي د باس کیږي بعض وخت یو وړه واقعي هغه ول ټول ورځ د کومې زمو ویډیو لګیا کال ته چرته پټاخه بغشي دوغه ډېر وی خبر دي بالکل دلته روزانه خلک بری لګیا دي زخمیات کیږي لګیا دي یو ډېر یعنی اور بل دی خو داغي چرته په ویډیو کې ذکر دی بالکل نشته دا یقینا یو احساس بیروبي پیدا کوي یو رب داوی پیدا کوي نو ضرورت د دې خبرې دی چې پالیسی لیول باندې ځکه چې حکومت ته پکار دي چې هغه ته د هدایات جاری کړي چې کوم مین سټریم میډیا دا چې دا او چې کوم زمونږ هغه تکم صحافیان یا انکرز ناستي پکار چې هغه لګ د دې شي احساس وکړي او هغه ته پکار دی چې د حکومت په یو رول دا جوړیږي جی دا وخت مختلف داغي ډایرکټیوز ایشو کیږي او داغي مطابق میډیا چینلز کارم کوي لګیا دي دا حکومت یو اهم رول جوړیږي نو خو هغه ته یو توجه زموږ طرف نه پکار ده حکومت به وکړي او دا توجه د حکومت دې ته ګرځول پکار چې دې طرف وګرځي ډېر مننه سر تاسو د ټایم ورکولو شکریا اختر علی شاه صاحب اخر کې خبره پدې باندې ختمه کا چې کوم مین سټریم میډیا دا پکار دا چې هغه د دې صوبې هغه د بلوچستان هغه د قبایلی ضلعو د مسلو د پاره هم دومره ټایم ورکی چې کوم اسلام آباد ته پنډای ته فیصل آباد ته کراچۍ لاهور لور کوي ځکه چې دا فیډریشن دی او دلته ټول علاقې برابر دي بل د عقیل صاحب بقول کل خبره وا چې دا بدمنه چې کوم واقعیات دي دا صرف خیبر پختونخوا او بلوچستان پورې قتل چې کوم د دې سوچ ته چیرې دا واقعیا دا بس د بلوچستان پورې دا او د خیبر پختونخوا پورې دا نه دا خو هغه شی دی دا خو هغه سرحدي بدمنی ده چې د دې اثر په ټول ملک باندې پروزي چې خبر راشي چې یاره په سرحدي علاقې کې دراندازي شوې ده یا الته راغلو خلکو صدا سي واردات کړي دي او فورس هلکاري شهیدان کړي دي نو دا صرف بیا د علاقې نه یادېږي دا پاکستان یادېږي پاکستان کې مونږ ټول یو په کار دا چې هغه ګورنمنت ته هم دا توجه دې طرف ته وګرځولا چې دي داسې انسټرکشنز ورکړي دي دا باوند کی چې یاره دغه واقعیات باندې خامخا ټایم ورکول پکار دی ډېر خپل خبره او زدا غنم چې یو حوصله افزا خبره چې کوم شاه صاحب کا هغه د تجارت په لړ کې وا نو مولانا سید العارفین صاحب پلاین باندې راغلي دي موږ سره اغینه مملکت تاسو کو د اغیم افغانستان کې ډیر وخت شوه دي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ مولانا صاحب دا راته وایي چې کم افغانستان راتلون کې خبرونه دي زمونږ یو ځل وفد لاړو د اسحاق ډار صاحب په قیادت کې وسر وزیر ریلوی مو الته یو معاهده شو بیا اوس محسن نقوی صاحب لاړو سراج کانی صاحب سره خبرې شوې بیا اطلاع داسې راځي چې خو یقین دیانه نشوي دي الته سره گرفتارم شوي دي او دا ویل شوي چې د خلک ومن د بارډر نه خوکو سګوري چې دا پر لپسې کمی رابطه شوې دا څومره ضروری وي د دې څه اهمیت ته او د دواړو ملکونو په منځ کې چې اعتماد سازي وشي نو د ترقه او د سوکاله او د تجارت د زیاتوالي څومره چانسز دي جی دا خو آصف بھائی ډیر غټ اچیومنٹ شوه دی چې کم دغه کابل کې یا د دریو ملکونو خپل کې بیٹک شوه دی او ناسته شوی دا او دا یو اګریمنت د ساين کولو چیرې ریلوی ټریک به دامغه د دریو ملکونو باندې دا شانې دا کو دا خو ډیر لوی اچیومنت دی او زه کتا اوسوي ما چې کله ما په خپل والد صاحب حضرت مولانا راحت ګل صاحب رحمت الله علیه دا غوي جهادي خدمات باندې کتاب لیکلې ما په هغه دا خبره منشن کړی دا چې کشمیر په خپل ځای کې زونګه شهرت دی لیکن اوس افغانستان موږ د پاره په موجوده حالاتو کې ډیر زیات اهمیت اغشته دی او د پاکستان او د افغانستان د دواړو سټریټیجیک اهمیت ډیر زیات دی دا زه په خپل دا وینم چې دې ځکه دومره په دغه دی چې دنیا مونږ ته محتاج وي مونږ به دنیا ته محتاج نیو بشر د دې چې دواړو هیوادونو کې یو د قوم او د ملک وفادار او مندار هغه حکمرانان وي
نو زبا نو دا زکه چې دا دواړو لحاظ سره دی دا سټریټیجیک هم دا اکونومیک هم دی او دا ملټری درې وړه حیثیتونه زموږ د پاره لري د ریجن افغانستان او سنټرل ایشیا او پاکستان کوم غوايو چې موږ د ترقی وکړو د دنیا سره په مقابله کې راشو نو به دا ریجن دا په سکیورټي لحاظ سره مضبوطول غواړي دا به اکونومیکلی او ټریډینګ لحاظ سره مضبوطول غواړي نو ګورې دي دا دواړه ملاقاتونه چې شوي دا ډېر اهم دي د ټریډینګ لپاره امن ضروري دی او هغه د وضعیت داخلي سره تعلق لري نو هغه رقم الحمدلله زما چې افغانستان هم ډېر لوی وسیع ظرفي وکړه او د زم چې د اخوت یا مظاهره کوي چې هغه دا وایي چې موږ به دا خلک اصلاحي بتنا اخلو او دای په دې بارډر لرکو اگر چې پاغي به ډېر لوی دباو وي بالکل او چې افغانستان حکومت به دواړو کې زم چې راګیر به یو خو د پاکستان دی د دته منکار نشي کولای بل خو ته هغه خلک چې دی هغه شل کاله د امارت اسلامي سره څنګه پسنګ ولاړو بالکل او بیا په دې اړخونو کې اپریشن نو شولې نو ټیک د بازي خو ټارګټ به خو لیکن ډیر ورکه د ګناه خلک تللی دي اوس کوم ځکه چې د ګناه سره وچل شي هغه ځکه انتقام جذبر وچتي نو دا هغه بعضی خبرې دي چې هغه خلک په انتقام کې دي نو هغه هم د افغانستان سره څنګه پسند ولاړو نو هغه افغانستان حکومت امارت والا د دې نورو خلکو طالبانو خلاف اکشن اخلي نو هغه هم تر ناراضه کیږي زم چې لکه زوم د پاکستان خو اچیومنت کو هغه د پاره هغه د پاره دا یو ازمیخت خو مولانا صاحب یو راته دا وایي چې د افغان حکومت بعض ذرای دا وایي چې اگر چې مطلب صورتحال دومره خنه دی خو د دې باوجود په 13 شپږ میاشتو کې دواړو ملکونو تجارت یو ارب ډالر نه سیوا شوی دی نو تاسو څه ګورئ کوم د تجارت او سیاست د ما په لوري وانو ملمنو نه دا سوال کو دا سوال ز تاسو نم کول واړم کوم تجارت او سیاست یو بل سره نه تړو نو د دې به زیاته فائدہ مونږ ته ملاو نشي دا خو جی ضروری دی اوس په خواونته وخت نه پای اوس خو ډایمنشنل طریقه باندې په دنیا کې تل غواړي لکه تاسو په هر فیلډ کې پرمختګ کوي کاغه په اکونومیک اړخ ته کې ټریډینګ وی کاغه سیاسي وی او ګوره سیاسي شیخ ډیر ضروری دی کنه جی دا خو د افغانستان پاکستان کشاله دا سیده چې دا د کې خو تک راتک چې لګیدلې وي په دې کې د علماء کرامو هم تک راتک پکار دی په دې کې د سیاستدانانو هم تک راتک په دې کې د یونیورسيټي د پروفیسورانو په دې کې د تاجرانو او هغه انوایټ کول پکار دي نو دا دغه چې کوم دی تلخیانه دا به ډیر تیزی سره به رفع دفع شي او هغه کم مقصد د پاره کم شی چې مونږ ګورو کم ټارګټ مونږه اچیو کول غواړو نو زم چې مونږ به دا مزل لړن کړی شروع او چې کوم دینو هغه خپل منزل ته ورسو یو مضبوط بلاک به دې کې جوړ شي مولانا صاحب اخري سوال به زما تاسو نه دا وی چې تاسو خو ډیر نږدې وخت تیر کړی دی تاسو زما خیال تیر دور کې ماغي کتلی و دی دور کې تاسو کتلی دي سګوري چې د دې دومره لوی د جدوجہد نه پس هغه طالبانو کې کم چې د 96 نه 2001 پورې او د موجوده طالبانو کې د دې سوچ کې د دې پالیسیو کې څه فرق راغلی دی د دغه حالاتو نه څه ذکر دي ذکر خو ډیر څه دي او خدا دې چې لا لونتي سختي ورکشته دا به زه ما خو چې سفارتي محاذ باندې مونږ ګورو هغه دور کې خودي ډیر ریجیډو د ځل خودي ډیر ښه سفارتي لارې باندې روان دي کنه چې امریکا چین روس ټول سره ښه بیلانس روان دي او ګورې چې زه خو دا نه مزه کوم چې ډیر سي ذکرل خدای دا غي بعض خبر باندې ټینګ ودرېدلم په خپل ځای ټیک دی او نور خو انټرنیشنل پالیټکس کې خو هغه ډیر ښه لاړل هغه چې کوم دی ټول سره یعنی دا خو معلومه خبره ده دا اوس ګورې چې د روس کونته یو قوت او د غونډي هیواد چې دا سره یو ډیر لوی د دی لکه دا تیر شو لیکن نن وخت دا چې د ټول مخ کې هغه تسلیمي افغانستان حکومت دا خو اول پاکستان ته پکارو کنه بالکل دا حق اول دا غي په باندې جوړېدو مونږ تم پدې کې پهل کول پکارو لیکن دا د طالبان امارت اسلامی او ډیره سفارتي کامیابی ده چې هغه د روس غونته ملک هغه تسلیم کړو
او چې کوم دین ورسره تجارت هم کوي زما خیال چې لومبه بارډر چې هغه کولاو کړي د روس سره کولاو کړي دي نو زم چې دا د هغه خبره کې ډیر ښه انډرستانډینګ دی او دا انډرستانډینګ زموږ پاکستان ته پکار دی او چې دا راولي او بلکې زم چې پاکستان د نور تاخير هم نه کوي پاکستان او چاینا سعودي عرب او ایران خاص کر پکار دي چې زر تر زر تسلیم کی هغه تسلیم کی او خپل صفاخانی ال تکولاو کی ډیره مننه مولانا صاحب تاسو د ټایم ورکولو جی ډیره مننه مولانا سید العارفین صاحب اخره کې ډیره خپل خبره وکا چې پکار دادا چې روس نه پهله تسلیم کړي خو بهر حال روس نه پس پکار دادا چې پاکستان ترکی سعودي عرب یو ای قطر او سره ایران چې دام د یو قدم پورته کی او افغانستان موجوده حکومت باقاعده تسلیم کی بهر حال نن زموږ د خبرو نچوړ داو چې د صوبې کې امن د پاره کوششونه پکار دي ریجن کې امن د پاره کوششونه پکار دي چې امن وي تجارت په چې تجارت په خوشحالي وي چې خوشحالي وي سوکالي وي همدغه زموږ د ټولو دغه د مقصد هم دی او افغان حکمرانانو اوس د دې شی ادراک کړی دی احساس کړی دی الله دیو کې چې د دواړو ملکونو په منځ کې کم وعده شوي دي کم وعید شوي دي کم یو بل سره دعوی شوي دي چې پاغه صحیح عمل درآمد وشي نو امید لرو چې یو ډېر ښکلی دور به شروع شي تر بل پروګرامه پورې به درنه اجازت وغواړو په دې امید باندې چې الله به دلته ډېر ښه حالات موږ ټولو ته ښیي تر بل پروګرامه پورې د الله په امان.